الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو لا معز ولا مذل إلا هو لا نافع ولا ضار إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو والناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زما محترم قدردانو منگا و تاسو یو بهترین اجتماع کی راجم یو چې دا د توحید او د سنت اجتماع ده الحمدلله پدې کې عوام الناس طلباء عظام علماء کرام لوی تعداد سره موجود دي زبا مختصر وخت کې د دریو اړو سره یو څو خبرې وکم زما عوام ورونو محترمو قدردانو الحمدلله الله رب العزت مونږ او تاسو له یو حیثیت راکړ دی نو زمونږ هم څه ذمہواریانې دي دانا چې دا دین اسلام صرف ته علماو او طلباو دی یو بخی او بل به زده کوي دا سلسله به جاری وي او عوام الناس به صرف تماشا ګوري ناس به نه زما محترمو د عوامو هم څه ذمہواریانې دي مونږ دا خبره بار بار اورو چې یا معلم شه دین بل تخایا یا متعلم شه دین بل نه زده کوا یا د دوی دواړو معاون شه نو عوام وی چې مونږ زده کولې نشو خودلې نشو لہذا معاونین به یو او عوام هغه تعاون ستوي چې مدرسې لا او جمعات لا چندا ورکا بس دا خپل تعاون غړي نور بز خلاصم نه زما محترم یواز دغه نه ده د عوامو نورم سزمواریان نشته ده نورم سزمواریان نشته ده هغه څه چې ستا په نظر کې دا عالم خده دا طالب خده نو یوازې مالی تعاون نه دی بلکې هر مرحله کې دغه دفاع هم ده قرآن پاک یو موضوع هغه دفاع د اهل حق ده خپل دفاع به هم کوي دانا چې تا منې څوک الزام لګوي ځان په غله کې خپل دفاع به هم کوي
او د بل حق پرست دفاع به هم کوي. قرآن کې الله رب العزت زې په زې د دې تذکرې کوي. انبیاء منی خلق بدنامه لګي او سوي قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. إنا لنراك في ضلال مبين دی الله نبی ته وي چې مونږ وینو تا چې لوی گمراهی کې پروت دی هغه غلی کېږي مخکې نه سوي هغه مخکې نه جواب ورکوي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. زه د الله استاد یم زه خو څه ګمراهي کې نیم پروت زه خو تاسو د ګمراهۍ نه وباسم ځکه زه رسول یم او رسول کار خدا دی چې بل د ګمراهۍ نه وباسي. تاسو په ما اعتراض کوئ بل پیغمبر باندې هم دغه اعتراض کوي. انا لنراك في صفاحة هغه وی ليس بي صفاحة دا خپل دفاع ده نو تبا خپل دفاع هم کوي. یوسف علیہ السلام باندې بدنام لګي زنانه په تهمت وی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. هغه صرف یو ټکی وی هي راودتني عن نفسي غلی شی نه دی خپل دفاع یې کړ ده. زما محترم قرآن د دغې نه ډک دی چې خپله دفاع به کوي غلی کېږي به نه. وسره بله ذمواري د اهل حقو دفاع ده. کله چې منافقانو ته وویلی شلل واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء هغو ته دعوت ورکړی شو چې ګوره د دې صحابو غوندې مؤمنان شئ صحابو غوندې مؤمنان شئ. هغو څه وایي مونږ د دې قمقلو غوندې شو. نو الله رب العزت د صحابو دفاع کوي او دا څرګنده وینا کوي الا انهم هم السفهاء بیوقوفه خو دغه دي نشاندهي وکړه. ګوره صحابي باندې تان وایي بیوقوفه خدای په خپله دی. ګوره دا د بل دفاع شوه. بل ځای کې دا یهودو مشهوره کړې وه چې سلیمان علیه السلام بادشاہی په جادو باندې چلیدا. نو الله رب العزت دغه دفاع کوي او په هغې کې درې خبرې د سلیمان علیه السلام دفاع د باطل پرستو نشاندهی او د هغو جرم. د سلیمان علیه السلام دفاع وشوه وما کفر سلیمان د باطل پرست نشاندهی ولكن الشیاطین کفروا د هغو جرم يعلمون الناس السحر. دا ما تا تخونه کوي قرآن چې ستا معاشره کې به اهل حق منې بدنامي لګي ته به دفاع کوي چې ګوره دا بدعتي مولا خبره کوي دا غلطه ده دا په خپله بدعاتو کې مبتلا دی او خلقو د بدعات ښیي. دا نه چې ته د هغه خبره واورې او غلی شي قرآن تا ته چل ښیي. ګوره سلیمان علیه السلام دفاع وکړه او د باطل پرستو نشاندهی وکړه ولكن شیاطین کفروا. ته به وایې باطل پرست دا دي د هغو کار باطل دی رسمونه رواجونه بدعت خورول. نو ته به د اهل حقو دفاع کوي. دا نه چې تا یو بدنامه واورېده ته وایې دا ټیک ده یو ملا فتوا ولګوله ته وایې دا فتوا ټیک ده نه ته وایې دغه په خپله بدعتیان دي دو خلقو ته بدعت ښیي رسمونه ښیي رواجونه ښیي ته به د هغې دفاع کوي. لکه څنګه مالی تعاون دی نو دغه رنګې دا هم زما ستا ذمواري ده چې موږ معاشره کې د اهل حقو دفاع وکړو. دوه واقعګانې زموږ مخکې دي. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى
ګور هغه دوه واقعګانې سورت قصص کې او سورت یاسین کې دا ولې الله ذکر کوي دا دې لپاره ذکر کوي چې ستا معاشره کې به له حق باندې بدنامي لګي ته به منډه وایې د هغو دفاع به کوي ګوره لرې نه کس را منډه وایي او د موسی علیه السلام ملګرتیا کوي او لرې نه کس را منډه وایي هغه د انبیاو ملګرتیا کوي او وایي وهم مهتدون تاسو په غلطه دا په هدایت باندې دي زمونږ عوام ملګري هغه چې خبره واوري د بدعتیانو نه نو داسې به وایي چې تاسو په غلطه دا په حق باندې دي ولې قرآن بیانوي نو د اهل حق دفاع دا د قرآن یو موضوع ده بیا زمونږ ذمواري یوازې دا نه چې موږ مالي تعاون وکړو یا معاشره کې دفاع وکړو بلکې د خپلو بچو رجحان به جوړو د هغو توجه به پیدا کوو داسې مدرسو ته چې هلته عقیده سمیږي او عمل سمیږي دا د عوامو کار دی چې بچی لپاره بهترین ځای منتخب کړي الحمدلله زمونږ د اشاعت څومره مدارس دي هغې کې توحید او سنت ښودلی کېږي هغې کې د بچو عقیده برابرېږي هغې کې بچو عمل برابرېږي هغې کې ورته ښایي شرک قسمونه تجا قسمونه دي دې نه ځان بچ کا دا بدعات دي دې نه ځان بچ کا یو مدرسې کې د شرک اقسام نه بیانېږي نو بچی به شرک نه ځان څنګه بچ کی مار نه پیژنې نو مار نه ځان څنګه بچ کی شرک اقسام معلوم نه دي چې شرک فعلی څه ته وایي اعتقادي څه ته وایي شرک فی دعا څه ته وایي شرک فی علم څه ته وایي شرک فی تصرف څه ته وایي شرک فی عبادت څه ته وایي دا یو بچی ته معلوم دي نو هغه به ځان دی نه څنګه بچ کی او چې یو مدرسې کې پړاویږي نه نو هغه بچی به دا زده څنګه کی نو دا ستا خپل بچو سره ظلم وکړه چې دا داسې ځای ته ولېږل چې هغو عقیده هلته ښه خرابه شوه د هغو عمل خراب شو او د انبیاو خو مشترکه دعوت دا دی یا فتقوا الله واطیعون فتقوا الله په احکامو کې شرک مه کوئ واطیعون په طریقه کې بدعت مه کوئ نو ما تا به خپل بچو ته داسې تعلیم ورکوو چې هغه عقیده برابر شي عقیده به برابر و ګوره ابراهیم علیه السلام هغه دا سوال کوي که نه سوي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا دا به څه برابرېږي يعلمهم الكتاب والحکمه دا په دې برابرېږي چې قرآن او سنت صحیح هلته بیان شي او دا الحمدلله نور مدارسو کې به هم وي لیکن زمونږ په مدارسو کې چې څومره ترتیب سره بیانېږي مونږ دا دعوی سره ویلی شو چې دغه ترتیب سره بل ځای کې نشته او دا الله مونږ باندې احسان وکړه چې مونږ له خپل بورډ راکړه مونږ دا نه وایو چې زموږ مدارس دې دپاره دي چې د بورډ سند واخله سکول او کالج ته لاړ شه لیکن مونږ دا وایو خپل مدارس خپل وګڼه دې ته اهمیت ورکړه دا به هر ځای کې تاله پکارېږي ته معاشرې بهترین فرد بشي معلم د خیر بشي او که تا دې ته اهمیت ورنکړه نو ته به بیا شرک بدعت او رسمونه رواجونه بیانوي نو ستا 10-12 کاله تعلیم نه څه خیر راووت چې تا معاشرې ته خیر په ځای نقصان ورسو نو چې توحید پیژنې که نه ګوره ابراهیم علیه السلام ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب هغه دغه د توحید وصیت کړی دی او لقمان حکیم ته ګوره هغه څه وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دا د بچی عقیده چې زما ستا د بچی عقیده سموي لکه دا به هله سمیږي چې دا ورته بیان کیږي انبیا بیان کوي نو ما او تعالی هم پکار ده چې بیان وکړو که نه عقیدې نه وروستو د هغه عمل سم کو یا بنی اقم الصلاة نو اول ورته عقیده ښودله لا تشرک بالله اوس ورته مونځ ښیي یا بنی اقم الصلاة او بیا داعی جوړوي وامر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابک نو ما او تا خپل بچی هم دا زه ته ولیږو چې اول د هغه عقیده سمه شي بیا هغه په معامله د
عبادت من راشي چې هغه عقیده او عمل دواړه برابر وي. دویمه خبره به زه مختصر غوندې خپل طلباو سره وکم، هغه دا چې خپل وخت قیمتي کوي، قرآن او سنت زده کوي، معلمین د خیر شي، معلمین د خیر شي، معلم د خیر، عالم او دارنګ عامل یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات والارض. دا ډیر اوچت ګڼل کېږي. یو سړی عالم هم دی، بیا عامل هم دی، بیا داعی د خیر هم دی. په دې عالم کې دنه اوچت څوک نشته. یدعى کبیرا فی ملکوت السماوات والارض. از خپل علماو ته دا درخواست کوم چې تاسو کوم حلقې دي که عوام تاسو مخې ته کینی دا یو لوی نعمت وګڼئ، که طلبا تاسو مخې ته کینی نو دا یو لوی نعمت وګڼئ. دا د الله احسان دی چې تعالی استعداد صلاحیت راکړ. طلبا راغله ستا مخې ته، عوام راغله ستا مخې ته، هغو ته صحیح عقیده او صحیح عمل وښیه. خلقو د یارې د وجې نه چېرته عقیده بیانول پرې نه دي، خلقو د یارې د وجې نه چېرته توحید بیانول پرې نه دي، سنت بیانول پرې نه دي. دا وما تا لپاره نقصان دی شي. نو علماو له پکار دي چې طلباو حلقان دا یو لوی نعمت دی، دارنګ د عوامو خلقان یو لوی نعمت دی. دا په صحیح نهج باندې اړول پکار دي، د توحید او د سنت نهج باندې اړول پکار دي، په دې لارې باندې اړول پکار دي چې مال به هم پکار شي سار او تاله به هم پکار شي. دا به ستا صدقه جاریه وي د مرګ نه وروستو. او بله خبره، زمونږ مدرسو ته خلق بهترین شی لیږي، ټولو نه زیات مرغوب څیزونه هغه مال اولاد دی. معلوم خلق مدرسې ته لیږي، اولاد هم مدرسو ته لیږي. نو د معلوم قدر پکار دی چې صحیح ځای باندې ولګي، د اولاد هم قدر پکار دی چې د هغو صحیح تربیت وشي. دې دور کې یو تن دیني مدرسې ته راځي، دا د هغه ډېره لویه قرباني ده، ډېره لویه. او بیا چې د هغه صحیح تربیت ونشي 12 کاله هغه مدرسې کې وباسي، بیا هم د معاشرې یو صحیح فرد نه وي، مصلح نه وي، معلم د خیر نه وي. دا ټول وبال دغه مدرسې دی چې کومې مدرسې کې د وخت تیر کړی دی، د خلکو چې هغه خیر خیرات خوړل دی، د استادانو اوقات صرف شي دي، لیکن فایده په مرتب نشوه. زما محترم چې موږ د هغې قدر وکړو نو انشاءالله زموږ دپاره به صدقه جاریه وي. الله رب العزت عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.